د منافقینو احوال شروع او مونږ ویلو چې دا منافقین دا د مولیانو شاګردان دا د هغوی تربیه یافته شوده خلکو طریقې ورته هغوی ښودلې وي او د هغوی ماتحت دیو کاروبار کوو مخکې سره د دې آیات تعلق صداسي دی مخکې دا مسله معلومه شوه چې منافق سره د دین نه پاتې شي او د دین کارونه کی او نور ملګری وکي نو د خفګان په ځای الټه د مسرت اظهار کوي معنا خوشالي ښکاره کوي نو د دې وجنا الله رب العزت الفاظ داسې عنوان کې راوړل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله اې د خوشالۍ اظهار کوي هغه خلک چې هغوی وروسته پاتې کړی شو چې کله پاتې کړی شو نو پته ولګېده چې دوی څه دي الله پاتې کړی دي په خپل اختیار نه دي پاتې شوي او د هغې باوجود هم دوی څه کوي دوی د دین کار تلاړه دوی خفګان مخ کار کوي په کار دا و چې دوی جړلې وي او تاسو ته ما ویلو لکه الله رب العالمین فرمایي سورة یوسف کی سورة یوسف کی اللہ رب العالمین دی یوسف علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام واقعہ ذکر کے اول انما اشکو بسی و خوزنی الاللہ نو خوزن دا په مقابل د خوشحالی کې راځي نو پکار دوی له دا و چې دوی څه کړی وي دوی د خفګان اظهار کړی وي نو چې کله دوی د اظهار د خفګان ونه کړ د هغې باوجود دوی څه ښکاره کړه خوشحالي ښکاره کړه او دا د منافق کاری تاسو سورې ال عمران راوړوي 156 آیات چې دا خو لا پرېږده د منافق داسې یو کاري منافق د دین کار تتلل خو لا پرېږده نور هم منع کوي نور هم څه کوي په خپله خو د دین کار نه پاتې دي نسې خو بل ته م رکاوټ جوړوي 156 آیات سورې العمران الله وایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو لا تکونوا کالذین کفروا مه کېږئ تاسو په شان دا خلکو چې کفر کړی دی وقالو او دوی وایي لاخوانهم خپل ملګرو ته اذا ضربوا فی الارض کله چې دوی سفر کوي په ځمکه کې د پاره د جهاد نو څه مشورې ورکوي او کانو غزا لو کانو عندنا ما ماتوا او ما قتلوا وما قتلوا مطلب کم مجاهدین چې څه کوي د جهاد د پاره سفر کوي خپل ملک پرېږدي یا غزا کوي نو دا منافقین را لګیږي دوی ته وایي لو کانو عندنا ما ماتوا وما قتلوا یاره جی که تاسو موږ سره پاتې شوي وې نه به تاسو مړه شوي وې نه به تاسو ته قتل رسېدلی وې ته ورته وایي چې دا خو کار د چا دی والله یحیی و یمیت او سورې احزاب کې ما آیات راغلی و هلته دا هم وایي خپل ملګرو ته آوازونه کوي هلما هلما اے زمون خواته راشئ راشه راشئ کېنئ او دې سورې نساء کې تاسو وګورئ آیات 49 نمبر آیات د منافق کار دا دی د دین کار او دلته دا مسله په مولیانو کې راوړې ده منافق به یو کار نه کړي او په خپل بچ کوي ځان بچ کې غټ غټ حسابي چې ګني بس زمو دا کارونه ما وکړ
د څه لپاره؟ د دې لپاره چې ما ته خلک سره وي. الله وی الم تر الى الذين يزكون انفسهم، اتنه ګوري هغه خلکو ته چې دوی په خپل د خپل ځان پاکي بیانې. څه معنا؟ یاره زه خو داسې یم، زه خو داسې یم. او بازي که نه دې ډېر غرور کې د ځان نصاب ملک جوړ کړی ته وایي نه که بس ملایکو سردار دی. اکثر له دا ماده په مولیانو کې ډېره زیاته. تو ورته ووایه بل الله یزکي من یشاء ولا یظلمون فتیلا. او بل ځای کې په سورې ال عمران کې الله رب العالمین د دوی په باره کې یو بل عنوان راوړي، و یو کار به کړی نی او مشروع به کېږي، نیغ به کېږي. څه دپاره؟ د دې دپاره چې دوی څه وشي، خلک راولګېږي او د دوی صفتونه وکړي چې اوه بس کار خو داسې شوی دی. د دې دپاره ځان به مخکې کوي. او دا د کار د چا دا د منافق کاری چې د دین کاری کړی نی او د ځان بڑای به بیانې، د ځان صفت به کوي. د څه لپاره؟ د دې لپاره چې د خلک راولګېږي او د صفتو کې چې هلکه پلان کې خو داسې دی، پلان کې خو داسې یو دی. الله رب العالمین فرمایي وی بما لم یفعلوا، وی دوی به څه وکړي؟ یو کار به نه کړی خو خلکو ته به ځان شو کوي. د څه دپاره؟ آیات نمبر 188 کې سورة عمران. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. دا دقه الم تر الى الذين يزكون معنا ده، معنا یو کار به نه کړي او ځان به یو غټ بیانې. اکثر لته وګوره د منافقین دوی داسې کوي که نه، یو کس به څوک روډ جوړ کړي بل به څه ولګي، بورډ ولګي چې ما داسې وکړه، او بیا به شل پارټۍ راځي او په هغې باندې به څه کوي، بس یو په خپل نوم لیکي بل په خپل نوم لیکي. الله وی لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، ګمان مه کوه په خلکو باندې چې دوی خوشحالېږي بما اتوا په څه چې دوی ته ورکړی شو، ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، او دوی دا خوښوي چې د دوی صفتو شي په څه چې کړي نه دي. الله فلا تحسبن بمفازة من العذاب، په ده باندې مه توقع چې ګنده به د عذاب نه بچ شي. نو دوی به څه معنا؟ فرح المخلفون، اسی بسبب ځان څه کوي، اسی بسبب ځان شو کوي، یعنې چې د دین ټیکهدار زه یم. حالان کې وکرهو ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم. اوس وګوره فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. خپل ځای راوړه. دلته الله رب العالمین فرمایي یو بل ناکاره صفت ذکر کوي، لکه منافق د دین کاریون نه کو، دل په کار خفګانو او د خفګان په ځای الټه دی راولګېده. فلیضحکوا قلیلا، خنداګانې شروع. لکه تاسو وګورئ یو د بېدینۍ یو د کفر بیل پاش، او په دې کې الله رب العالمین دلته وایي فلیضحکوا، امر دی، مراد اخبار دی. خاندي دي یا مطلب وخاندي. ولی منافق چې یو کار وکړي نو دیو لاس وپړقوي. منافق کار د کفر وکړي لاس وپړقوي. الله وایي فلیضحکوا قلیلا، وخاندي لږه موده، ولیبکوا کثیرا، ډېر به بیا وژاړئ. بیا ستاسو د ژړا ټیم د ختمېدلو نشته دی چې ختم بشي. کم بیل پاشه ټرانسجنډر د دې څه مقصد دی؟ او راشه قرآن څه وایي؟ ځکه الحمدلله الله یو داسې فیصله کون کلام را لېږلی چې کفار را لګېده 1400 کاله مخکې ویل ایتی بقرآن غیر هذا، د دې بوج نشو برداشت کولی بل یو قرآن راوړه چې بل کلام وي. هغې کې نن کفر نشو ښکاره کېدی او دې کې ښکاري. الله داسې جامع کلام را لېږلی، قرآن ورته په خپله وایي
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دیت الله پورا کړی دی، کامل مکمل دی. اوس وګوره دغه یو اصل دا دی یو زنانه راولګيږي نادره تلاړ شي او دی وایي چې زما نوم بدل کا، زما د الک نوم دی، زما څه دی؟ مثال فرضي نوم به واخلو، لکه عبیده نوم دی، د عبیدې نه څه جوړ کا؟ عبید جوړ کا. څه جوړ کا؟ عبید جوړ کا. مثال بتاو. نو اگر چې دا ښځه ده، عالم په دې ګواه دی چې ښځه ده، اسباب صورت سیرت ارڅ د ښځې دی، خو لیکن په حکومت کې به دا څه حسابېږي؟ سړی. اوس راشه قرآن څه وایي؟ ولیس الذکر کالانثی، سړی او ښځه چرې نشي برابرېدلی. دویم ځای کې قرآن وایي الرجال قوامون علی النساء، دوی راولګېدل کفر قانون یې پاس کړ، دی وایي نه نه ښځه او سړی برابر دي. نو هلته الرجال قوامون علی النساء، نو دلته دغه آیات په خاورو کې دفن شه. اوس به ښځه څه وي؟ هغه د سړي په شان دی. یوه خبره شوه. دویمه خبره کې دا راغله دغه زنانه چې سبا له حق غواړي نو دی به په شان د سړي ډبله حصه غواړي. او قرآن وایي نه نه ولیس الذکر کالانثی. نو په سورې آل عمران بقره سورې نساء کې وایي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اے خلقو زه درته وصیت کوم، حکم درته کوم. څه کوم؟ حکم درته کوم چې للذکر مثل حظ الانثیین، د سړي دپاره دوی حصې دي په شان د زنانه. معنا یو سړی په شان د دوو زنانو دی. دوی راولګېدل، هغه د الله حکم باندې خپې کېښودې او دلته یې څه وویل؟ زنانه په شان د چا ده؟ د سړي ده. قرآن مقابله کوي که نه؟ او دا خو اتفاقي خبره ده چې د قرآن د یو حرف د هغې مخالفت کفر دی، نو آیاتونه خو نه پرېږدي. او دا فیصله د څه وشو؟ په کلام وشوه. قرآن وایي نه نه ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. فتوا په څوک لګي؟ او بیا هم الله رب العالمین وایي چې کله احکامات بیان کی نو سورې بقره کې احکامات بیان کی، اخر کې وایي مسله اوس واوره، یو بل قانون واوره. د طلاق و حکم د دې اډر د چا سره و؟ د سړي سره و که نه؟ او د دې ټرانسجنډر دی که څه مسله ده، څه مصیبت دی؟ د دې لعنتي حکم اولنې پاسداري کمې زنانه چې کړې وه د جمعیت والا ده. څنګه نعیمه کرشمه ده که څه شمسونه دي؟ اولنې پاسداري د دې بل، پیشکشي د دې بل زنانه کړې، هغه زنانه چې د جمعیت سره تعلق ساتي. اوس یو خبره اوره، مفتي کفایت الله صاحب لیکلي وو چې کله زمونږ تحریک کې هند د شاه ولی الله رحمه الله هغه تحریک چالو چې کوم باندې شاه اسماعیل شهید رحمه الله وینې توی کړې، ابوالکلام آزاد رحمه الله دې په څه وکړل؟ وینې توی کړې. انګریز راولګېده، په کلکته کې راجمع شه او خلکو ته ګیر والو ته پټکي په سر کړل او دی ورته ویل جمعیت علماء اسلام. جمعیت علماء اسلام نو زموږ تحریک د حق مولو لپاره دا تنظیم تیار کړ. او اوس هم هغه دا خبره په کفایت المفتی کې 2 ځله لیکلې ده، 9 جلد کې مشته او 4 جلد کې مشته. او اوس دا ته دیوبند دی، دیوبند په شړه کې ولګوله قرآن سره وته سره وته قرآن سره وته. الله بوي فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. خبر مې کوله طلاق حکم د چا سره؟ سړي سره. چې کله سړی په شان د څه شو؟ زنانه په شان د سړي شو. زنانه څه شو؟ په شان د سړي شو. او د زنانه اډر محکم زیات چلیده کنه. نو اوس مخکې ډبل دغه چلیده اډر، اوس به ډبل پسې نور چلیږي. نو 4 قسمه اډر به چلیږي. خپل خاوند نه به ښځه جوړه کړي، نو سبا له به ورته څه وایي؟
وګونه ونی سګین طلاق وي حالانکه بیا الله رب العالمین اتلس قوانین بیان کی او رست بیا څوي اے خبردار ولا تتخذوا آیات الله هزوا زما قانون سره ټوکی مکه وره خبردار او سورې نساء کی ذکر مسله بیان کی سورہ نساء کی مسئلہ بیان کی رست بسوئی وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَعَذِبَ عَلَيْهِ اے چاچه دا اللہ دا قانون خلاف ورزی وکڑا وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ او دا غد احکاماتو نخفا وڑا بیاڑا وردن وردن کنا څومره آیاتونه مات شو سورې نساء وګو کې وګشو سورې بقره تاریخ پی کې هودل شي الله رب العالمین وایي اين القهارون والجبارون من الناس اے مولوی صاحب دینه ریواز ان قهار او جبار نه مراد قهارون جبارون چې صرف فرعونیان وسوګو صرف دا څه بنوي چې اين القارون اين الفرعون اين الهامان اين القهارون والجبارون من الناس قهار هغه تویل شي چې د خپل قانون جبران په خلکو لاګو کوي اوس چې دا قانون پاشل چپلار به من دي ته تویل شي ولک فرعون خپل قوانین جاری کول انا ربکم الاعلى دې وسونو پاس نه الله رب العالمین باوازم کوي هغه مولات څه هغه مولیان څه شو چې دا وې سره عہدی وي هغه په پارلیمنت کې ناسو هغه د دې خلاف نشو کولای او د خلکو نه وټم په کتاب اخیستو دا بل پریدا ورونی ښکار بیا اعلان وکړ ول اے خلکو ول تاسو ته خبر درځل جمهوریت لپاره جنگ لړاو جمهوریت لپاره جنگ لړاو منډه می دی شروع کړی دي نو आवाज وکړي الله به اعلان کوي اے مولوی صاحب سړي کول تاسو پټکه په ساري خو خد چې اسمان شليږي نه خد چې زموږ شليږي نه هاي رب څومره ناراضه وي کنه इस घर को आगे कई घर के चिराग से इस घर के चिराग से रब रहमत आगे तबलीगी तबावाज कई ए د ماسوتن کاوی خو د 65 کې په مړی کې وګ کړی وي او تا مولا د جماعت نه استلې چې قرآن مو بیانوا چې د مولا استلې او ابل پر خپل کې چرڅ شي دا قسم مولا کې موجود او د مسبخیم نه د مازیګر مخامه پر جلسه او یو مولا کې د مازیګر مونږونه ګوهان شته مولا کې د منځونه کو دوی ځان راولي په اسلام ګواهان پاره موجود دی بل پرونه خبره او په سټیج چې وਹੀ او چې ټول راجم شو زبم امام تاسو مقتدیان چې د قادیانیت جرګه وباسو څو واسو اے قادیانیت ځان له کفر د خدای بل طرف ته تا څومره غټ کفر شته څوک چې غوړي چې غوړي خو وخت برتلې ولی ابد بل چا زور نه وای کنه لکه د میډیا خپل زور دی خلکو زړونه شنه بار راو سبکی رب ته پوس ته مخ کې چې غوالي ولې تر دې مخ کې نه وي خبر ست څلور وحدي دي غټي نوکری استا ولې غني دي خبره دغه بغیر پارلیمنت کې یو کار کې دا کې دي نشي سره الله فليضحكوا قليلا لک دی وخاندي هو ليبكوا كثيرا ډیر بوجاړي دا د منافق کار به دین خلاف کې بیا وسل دي کې نور لګي خبر شته الله دې څه خبره